د پښتونخوا ریډیو مردان له لخوا په ربیع الاول میاشت کې رحمت العالمین په سلسله کې د نعت او مشاعرې په خصوصي پروګرام کې شرکت کوونکي نعت خوانانو او شاعرانو د حوصله افزایۍ لپاره یوه غونډه د سټیشن منیجر او پروډیوسر ساجد محمود د لخوا تابع کړې شوې وه، چې پکې د پښتونخوا ریډیو د پروګرام کوربه شعیب صادق او نعت خوانانو او شاعرانو ګډون وکړو. په دې موقع نعت خوانانو او شاعرانو خپل تاثرات وړاندې کړل او د پښتونخوا ریډیو مردان د کاوشونو ستاینه وکړه. د پښتونخوا ریډیو مردان سټیشن منیجر ساجد محمود د نعت خوانانو او شاعرانو مننه وکړه او وی ویل ټولو ناول خو ستاسو ټول څومره ملګري چې موږ سره په هغه پروګرام کې شرکت کړو چې کوم کې موږ د نعتیه مشاعرې انعقاد کړو، ستاسو ټولو ملګرو شکریا هغه ټایم هم ادا کړو، اوس بیا ستاسو شکریا ادا کوو. او دویمه خبره دا ده چې د تاسو به هم نوټ کړي وي چې اکثر سرکاري سطح باندې هم داسې محفلونو انعقاد کېږي چې هغې کې د نعت خوان دپاره یا داسې نعتیه مشاعرې دپاره اکثر اهتمام کېږي. زموږ هم یو کوشش و او ستاسو ټولو زه بیا هم شکریا ادا کوم چې تاسو ټول هغه ټایم راغلی او هغه مشاعره کې مې حصه واخیسته. او بل ورسره خبره دا به کوم چې ستاسو کم کلام تاسو ډېر ملګري داسې وو چې کلام هم د هغې خپل و او کم کلام پیش کړو، نو هغې نه صرف مونږ چې زموږ اورېدونکو هم ډېر زیات خوند ترې اخیستی و او ډېر زیات هغې اپریشیټ کړی، بیا مونږ ته چې کوم فیډبیک ملو شوی نو په هغې کې مونږ دا خبره کړې چې داسې سلسله د جاري وساتي شي او مختلف موقعو باندې موږ کوشش کوو چې بیا هم تاسو ته ضمانت درکوو. او بل ورسره دا یو خبره به کول غواړم چې ستاسو څومره هم نعتیه مشاعره وي یا دغه وي هغې کې کله هم پښتونخوا ریډیو ته ستاسو ضرورت وي، تاسو غواړئ چې داسې یو موقع ده هغې لحاظ سره داسې یو پروګرام کول غواړي لکه عید میلاد النبي حوالې سره شو یا نور داسې چې کوم مبارکې ورځې دي، نو تاسو په خپله هم رابطه کولی شئ. زموږ پوره سپورټ کوآپریشن به تاسو سره وي او اوس به موږ کوشش کوو چې دا څومره هم را روان دغه دی به تاسو سره ستاسو په مشوره باندې، چونکې پښتونخوا ریډیو کې د کوشش دا وي چې موږ څومره هم پروګرامونه کوو نو هغه د ولس او د عوامو په مشوره باندې کوو، د هغې په تعاون سره یې کوو. هغې راته اکثر ډېرې خبرې وکړي، داسې تاسو غوندې خلک راشي هغې راته ووایي چې بهی دې کې دا څیزونه کول غواړي، نو ستاسو مشوره ستاسو ګایډنس به زموږ پکار وي. همدغه رنګ نعت خوانانو او شاعرانو هم د خپل خیالاتو اظهار وکړو او وی ویل مشکور یم د دې ټول ریډیو پښتونخوا 92.3 چې څومره ټیم دی د دې ټولو، او بیا په تیره د ساجد محمود صاحب هم ډېره زیاته مننه کوم چې هغې د نعت خوانانو ته د شاعرانو ته چې کوم لیکوالان دي چې هغې نعت هم دی کې وایي هم، نو دغه ورسره کم دا نورو دا کشران چې کوم راغله د هغې څومره قدرمندي چې وکړه او هغې هغه درناوی چې کوم وکړو، نو واقعي چې لکه چې څنګه پروګرام ښایسته وشو، کوم نعتخواني وشوه، نو چې څنګه هغې کې خوږوالی راغلی دی، نو دغه شان ورسره زه د دې ټول ټیم ډېر زیات ممنون او مشکور دا یم چې هغه دیم هغومره چې کوم حوصله افزایي د دې وکړه چې دې له سندونه مو ورکړه، د دې هغه ډاډګیرنه مو وشوه، نو زه ډېر زیاته شکریه ادا کوم. او بل په روان وخت کې چې کله داسې پروګرام وي نو تاسو دا هڅه دویم چې جاري وساتئ چې را روانو وختونو کې دغه شان پروګرامونه کېږي، دغه شان بنډارونه جوړېږي او هغې کې بیا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم شان مبارک باندې چې کوم تاثرات کوم هغه خپل چې کوم عقیدتمندي خلک ښکاره کوي او هغه په ترنم کې او بیا دغه شان غیر ترنم طریقه باندې دا کېږي، نو ډېر زیات خوشحاله یم. الله تعالی یې دا قبول کړي او الله تعالی یې ستاسو دا هڅه هم دغه شان قبول او منظور کړي او را روانو وختونو لپاره بیا هم زه چې کوم دغه تمه ساتم چې تاسو په را روانو وختونو کې دغه شان بنډارونه جوړوئ او دا ملګري راځي. ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم نسیم خان نسیم دی او زه شعر او شاعریت سره تعلق ساتم او په حیثیت ته چې شاعر شاعري د رب د لوري او عطا ده، خوش قسمته دي په برخه چې د چا ده چې چا له الله پاک دا تحفه ورکړي، نو په حیثیت ته یو شاعر د دې دپاره جوړېږي چې د معاشرې خدمت کوي، د پښتو ژبې خدمت کوي او په دغه ټولو لیکلو کې بیا خصوصا چې د الله پاک حمد پاک او د نبي اسلام صفت چې کوم موضوع باندې کېږي چې هغې ته نعت شریف وایي، دا ډېر یو اوچت اواز دی، اوچت خدمت دی، د نبي اسلام سره مینه محبت دی. نو په دغه سلسله کې چې کومه دا مشاعره منعقد شوې د پښتونخوا ریډیو له طرف نه، نو زه د خپل طرف نه د شعیب صادق صاحب او د
پروډیوسر صاحب ډېر زیات مشکور یم چې هغوی داسې هڅې کوي او دا موقع راولي د نفرانو لپاره شاعرانو لپاره هغوی له دا داد ورکوي. او بیا نن چې کومه پروګرام وشو د ایوارډونو د اسنادو تقسیم وکړو، هغه خپل مینې راوغوښتل، خپل ملګري راوغوښتل چې کوم پای کې برخه اخیستې وه، شاعرانو، ادیبانو، نعتخوانانو هغوی له سندونه ورکړو. نو د دې ډېره ډېره شکریه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شاه حسین باچا دی. د پروګرام په هکله به زه دا ووایم، کوم ربیع الاول کې چې کوم نعتیه مشاعره شوې وه د پښتونخوا راډیو طرفه، زموږ ډېر قدرمن محترم پروډیوسر جناب ساجد محمود صاحب او شعیب صادق صاحب دي کوم هغه ستړي کړی وي د محفل میلاد دپاره. نو هغه د هغې چې کوم نن پروګرام سکیم اسنادو هغه وشو، مونږ دې ته ډېر لوی ډاډ ورکوو چې داسې قسمه پروګرامونه وشي او خاص کر پکې مذهبي د حضور علیه صلات وسلام د نعتخوانان پکې راشي او هغوی ته بیا داسې ستاسو طرفه اعزاز میلو شي، سند میلو شي سرکاري سطح باندې. دا ډېر لوی اعزاز دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خیرګل خیال دی، د غاړډیر اوسېدونکی یم او نن موږ د پښتونخوا ریډیو ته چې موږ د منیجر صاحب ساجد محمود صاحب شعیب صادق صاحب ډېر من لګو چې موږ یې راوبللو، موږ له دومره عزت راکړو او سرټیفیکیټ یې راکړي. د دې نه مخکې چې موږ مشاعره کړې وه، زه تمه لرم چې داسې د پښتونخوا راډیو دا د ویاړ خبره ده چې دوی دا د هر چا راډیو دی، د ټول پښتونخوا د پښتنو راډیو دی، دوی د کوم پروګرامونه کوي نو هغه انشاءالله چې ډېر د مزې د دې کې ادبي محفل یا د نازیه مشاعره چې کومه وشوه نو دا ډېر د ستاینې وړ وه چې دا ثوابونه هم حاصل کړو، موږ هم دا موقع راکړه چې موږ دغه سعادت حاصل کړو. نو زه د ساجد محمود صاحب ډېر شکرګزار یم، ډېر مننه. د نعتخوانانو او شاعرانو د حوصله افزایۍ لپاره د پښتونخوا ریډیو مردان لړخه د سټیشن منیجر ساجد محمود او پروګرام کوربه شعیب صادق په مشرۍ کې تعریفي اسناد هم وړاندې کړي شول. نعتخوانانو پښتونخوا ریډیو سره په مستقبل کې هم مرسته کولو د عزم اظهار وکړو. سید افاق حسین، پښتونخوا ریډیو مردان.